سلامونه نه کی هلي او ډیر زیات احترامات مې ومنه ملګر عبد الله شادمان یم او یو واری بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند نه به مزه اخلي. پاکستان تحریک انصاف په 15 اگست باندې یو واری بیا د احتجاج اعلان کړی دی او په 15 اگست باندې کوم وګورو نو دا غوچ کمبانی چیرمن دی یعنی عمران خان داغه په جیل کې 2 کال پوره کیږي یعنی په 5 اگست 2023 باندې هغه چې کم دی نو هغه گرفتار شو او اوس چې کم 5 اگست 2025 را روان دي نو پاغه باندې داغه په جیل کې 2 کال پوره کیږي نو په دې باندې پاکستان تحریک انصاف د احتجاج اعلان کړی دی. کوم د احتجاج د نوعیت خبرو کو نو اول خو مختلف قسمه خبره مخه تراتلی چې پاکستان تحریک انصاف په جلسې کوي کو نه اسلام آباد ته درنا کوي یا به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي یا به چې کم دین الته احتجاج کوي دا شان مختلف قسمه خبره کې دي. خو پرون چې کم دین علي امین ګنداپور یو ویډیو بیان جاری کړی دی او پاغه کې هغه ویلي دي چې موږ په کم احتجاج دی نو هغه بدل تکي مطلب هر حلقه کې چې کم زموږ ممبران دي هغه خپل ورکر وروباسي او هغه خپل احتجاج ریکارډ کوي مطلب دا غي ویډیوز به جوړوي او هغه چې کم بیا تنظیمونه دي هغه مطلب پریجنل لیولز باندې هغه بیا هغه ویډیوز دلته جمع کوي. کومه خبرو کو نو د پاکستان تحریک انصاف چې د نور کله احتجاجونه کېدل نو د دوی پورا یو کمپاین به کې دوه پورا دوی چې کوم مطلب دا ریکارډ پاتې شوی دی چې جلسې به خو مشهور جلسې به خغټ جلسې به دا شان کړ دوی احتجاج نو خغټ احتجاج به یا کړ دوی لانګ مارچ نو داغه بزاله پورا یو نومو یو ټرندز به چلیدل خدا پر کوم وګورو هغه شانت کې سنشت دا هغه چې کوم دینو مختلف قسم وجوهات دي کو یو وګورو نو دا بل ورځ چې کوم دینو د 9 مې فیصله راغلی پاغه کې کوم وګورو نو په نېشنل اسمبلی کې چې کوم اپوزیشن لیډر دی عمر ایوب هغه ته د 10 سال کې سزا چې کوم دا ورول شو دغه شان په سېنات کې چې کوم اپوزیشن لیډر دی شبلی فراز هغه ته چې کوم 10 سال کې سزا ورول شو دینه علاوه کوم وګورو په پنجاب اسمبلی کې چې کوم اپوزیشن لیډر دی احمد خان نو هغه ته چې کوم دینو د 10 سال کې سزا ورول شو دغه شان کوم وګورو نو سنور کسان چې کوم دی هغه په دې مقدمات کې نامزد دي د 9 مې مقدمات او د 26 نومبر مقدمات دي نو د پی ټ آی چې کوم دی نو زیاتره فوکس په هغه مقدمات باندې دی او بل دا چې هغه سزاګان نه بعد د پی ټ آی لیډرشپ الیکشن محتاج شوی هم دي ځکه چې دومره خلک سړی روباسي دا غي بیا مینج کول هجوم دی هغه منتشر کړي هم شي مختلف قسم څنګه چې مونږ په ماضي کې کتلې دي نو مختلف قسمه حالات چې کوم دی هغه مخې تراتلی شي دینه علاوه کومه خبرو کو نو خیبر پختونخوا کې مطلب د پی ټ آی چې کوم زیاتره کم هولډ دی هغه په خیبر پختونخوا باندې او د دوی تحریک چې کله هم اعلان کیږي نو زیاتره نو هغه د خیبر پختونخوا نه د سٹارټ اخلي خدا پر کوم وګورو نو پښتانه چې کوم دي زموږ د پښتنو سیمې او بیا خاص کر زموږ چې کوم قبایلی سیمې دی هغه کې د شتګردي ډیره په پیک باندې دا زموږ وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه هم التکي هغه جرګې منعقد کوي او مشران راغواړي نو د وزیر اعلی هم ټول فوکس پاغه جرګو باندې دی پاغه بدامنه باندې دی نه علاوه کوم وګورو نو پښتنو هم هغه پریارټیز چې کوم دی نو اوس هغه طرف ته دی هغه امن غواړي او هغه پاغه باندې دی نو دا هغه د وجه چې کوم دی نو دا پر د پی ټ آی چې کوم د احتجاج دی نو د دې دومره هغه شانه زور نشته کم چې باندې نور کله پښانو نو کوم د سوشل میډیا ته وګورو نور کله چې کله د پاکستان تحریک انصاف احتجاج نو ورکرز به په سوشل میډیا هیکټیو ټرندز به چلاول اوس البته چې په ټویټر باندې یو ټرند دی جوړ کړی چې خان کا حکم تحریک چلاو خو هغه شان د زور نشته کم چې مطلب په نور سوشل میډیا باندې دوی نور کله چلو او یو پیک باندې باغه چلیدو او لکه خلک په هغه طرف ته متوجه کېدل نو دا د نن اپډیټس ان شاء الله خبرې بکو په نور ویډیو کې هغه لپاره پورې مال اجازه راکې الله حافظ.